سلامونه می واخلای ملګرو جنید خان ما د پاکستان سابقه ټیسټ کرکټر فواد عالم دی چې د یو ډیر غټ پوینټ راوچت کړي دی د پاکستان کرکټ ټیم کې او په پی ایس ایل کې یو ډیر غټ پوینټ راوچت کړي دی دا ویډیو چې مو کته نو زه په هم په سوچ باندې مجبور شوم چې څنګه یو کلاړی د ټیم حصہ وي د پاکستان د او ډی آی او د ټي 20 ټیم کلاړی څنګه په پی ایس ایل کې په بنچ باندې ناشته غل په پی ایس ایل کې چانس نه ملاويږي دیم وای چې یا خو الته پاکستان کرکټ بورډ غلط ته چې په ټیم کې ورچولې دي چې د پاکستان کرکټ ټیم کې شامل دی یا خپل پی سی بی غلطه ده او یا دلته پی سی بی غلطه ده چې د ملتان سلطان په سکواډ کې شامل دي او د په پلینګ 11 کې نه شاملېږي خبره کوله طیب طاهر جی طیب طاهر د ملتان سلطان په سکواډ کې دی چې دا تر اوسه پورې په بنچ باندې ناشته تر اوسه پورې والله په میچ کې موقع نه ده ملو شوی تر اوسه پورې صرف اوبو وړي وروړي نو دلته فواد عالم ویل دي په یو لایو شو کې چې د ملتان سلطان کپتان څوک ته محمد رضوان دی د پاکستان ټیم کپتان څوک ته محمد رضوان دی نو محمد رضوان د ځان سره د پاکستان ټیم کې اشتل دی د پاکستان ټیم کې طیب طاهر ځان سره اشتل دی په ټي 20 کې هم شته په ون ډے کې هم شته دی الته د جنگي کې د پاکستان انټرنیشنل ریپرزنټیشن کوي د پاکستان انټرنیشنل سطح باندې طیب طاهر لوبيږي خو عمدغه د رضوان کپتانای کې د ملتان سلطان په پلینګ 11 کې مزان لزه نشي پیدا کوله یا خو د محمد رضوان پاکستان کرکټ ټیم کې چې طیب طاهر شامل دي یا خو پی سی بی د غلط غټ میسټیک کړی چې د ټیم د شاملېدو قابل نو دی په ټیم کې ورچولې دي او یا دلته په پی ایس ایل کې محمد رضوان د سره ناانصافي کوي چې دی ډراپ کړی دی لکه وای پی ایس ایل غټ لوبره کنه پاکستان کرکټ ټیم مطلب انټرنیشنل سطح باندې پر پاکستان ریپرزنټیشن کوي پاکستان کرکټ ټیم غټ فرانچایز دی یو قسم لا او کنه د پی ایس ایل ملتان سلطان غټ فرانچایز دی چې دا کلاړي طیب طاهر پاکستان کرکټ ټیم کې شامل دي خو په پی ایس ایل کې د په بنچ ناشته لکه ډېر یو اهم پوینټ کې خبر لته سوچو کوي چې د په پی ایس ایل کې په پلینګ 11 کې نه شاملېږي نو د پاکستان پلینګ 11 کې بیا چا شامل کړي دي لکه فواد عالم مین پوینټ دا دی چې د په پی ایس ایل کې یو ټیم کې ځان ل پلینګ 11 کې ځان نشي زی برابرولې یا کپتان ډراپ کوي نو د پاکستان ټیم کې پلینګ 11 کې د کمې راځي یا خو یلته غلطی ده یا دلته غلطی ده نو دا غلطی وای شرط ده تاسو کمنټ وکئ چې الته طیب طاهر په شفارس شامل دی او دلته طیب طاهر په شفارس شامل دی شرط شامل دی تاسو کمنټ لازمي وکئ ځکه طیب طاهر تیر شوی سو میچونو کې د پاکستان نمائندګي کړې ده پاکستان ټیم ټي 20 او ډی آی میچز کې خو صدا سه خاص پرفارمنس نه دي شو کړی داغه چې کم شاټ سلیکشن دی یا داغه چې کم ټیکنیکس دي خلک پیغام باندې ابجیکشن کوي چې دا څنګه هارد پلیئر کلاړي دی اته دا بیٹ تاولو دا ټیک نه دی یا دیړو دا د چې کم باډي لینګویج دی دا ټیک نه دی خیر پاغه مون خبره نه کو ټیکنیکس او یا بیٹ تاولو طریقه او یا د دې باندې مون خبره نه کو دا چې خو د عثمان خان ټیکنیکس او غم عجیب غونتی دی لکه ټیپ بال غونته شاټونه وای څنګه چې حسن نواز د هم د ټیپ بال غونته شاټس وای پاغه باندې مون خبره نه کو خو تاسو کمنټ کوي چې طیب طاهر پاکستان کرکټ ټیم کې په شفارس شامل دي چې الته د پلینګ 11 کې شامل وي الته د پاکستان 11 کلړیانو کې شامل وي ګراوند لکوزيږي او په پی ایس ایل کې په بنچ ناشته محمد رضوان په سربراهي کې نو دلته غټ کوېسچن فواد عالم هم ریس کړی دی او تاسو هم کمنټ وکئ چې کوم ځای کې غلطي ده